بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 20 نمبر سبق ته او درس الرابع څلورم درس شروع دی. په څلورم درس کې زموږ تمرین یعنی مشق شروع دی. په مشق کې موږ له دریم نمبر سوال دا دریم او اخیری سوال دی. دریم نمبر سوال راکړی وي د مذکر الفاظ په مؤنث الفاظو کې تبدیل کړي. د مذکر جملې راکړي دي، دا جملې د مذکر راکړي دي، وای دا جملې بیا د مؤنث په جملو کې تبدیل کړي. نو موږ اول راکړی هذا صالح، دا نیک سړی دی، دا نیک سړی دی. هذا کاتب، دا سړی لیکلو والا دی. هذا متعلم، دا طالب دا الک طالب علم دی. انت ولد، ته الکی. هذا شریف، دا بزرگ دی. هو کریم، دا معزز دی. هو مریض، هغه سړی مریض دی. انا تلمیذ، زه شاګرد یم. انت استاذ، ته استاذ. هو ولد، ته الکی. نو هغه الک دی. نو دا ټول د مذکر دي. هذا د مذکر د لپاره راځي او صالحون هم د مذکر د لپاره راځي. هذا کاتبون هم د مذکر د لپاره راځي. وای دا هذا چې دی دا هذه کا، او دا صالحون چې دی دا صالحتون کا. د ټولو سره ګول ته اخره کې ولګوه. او دا کم هذا چې دا به هذه کی، او چې کم انت دی دا به انت کی، او چې کم هو دی دا به هي کی، او دا انا د دوه لپاره یو شان راځي. نو دا هذا صالحون، دا سړی نیک دی. نو ته ورته هذه صالحتون، دا ښځه نیکه ده. نو دا هذا چې دی دا هذه کو، او صالحون چې دی دا صالحتون کو. نو هذا صالح، هذا صالح، هذه صالحتون، هذا صالح، هذه صالحتون. اوس ته هذا کاتبون، هذا کاتبون. نو دا هذا اوس هذه کی، او دا کاتبون چې دی دا به کاتبتون کی. نو دا هذا کاتبون، هغه لیکلو والا سړی دی. نو ته اوس وایې هغه لیکلو والا ښځه ده. هذه د ښځې لپاره اسم اشاره هذه راځي. او د کاتب لیکلو والا سړی، او کاتبه چې دی دا لیکلو والا ښځه. کاتبتون، هغه لیکلو والا ښځه ده، دا لیکلو والا ښځه ده. هذا متعلم، طالب علم ته وایي، او متعلم هم طالب علم ته وایي. او معلم چې دی دا استاذ ته وایي. استاذ ته هغې کې دا تا نه وي، نو چې تا پکې وي دا متعلم طالب علم ته وایي. هذا طالبون، دا الک طالب دی. هذا دا د سړي لپاره راځي، او متعلم دا هم د سړي لپاره راځي. نو دا هذا چې دی موږ د مؤنث لپاره هذه کو، هذه. او دا متعلم چې دی دا متعلمه کو. متعلمتون، هذه متعلمتون. هذا متعلم، دا الک طالب علم دی. هذه متعلمتون، دا جنۍ طالب علم ده، دا طالب علم ده. هذا متعلم، دا طالب علم دی. هذه متعلمتون، دا طالب علم ده. انت ولد، ته الکی. انت ولد، ته ورته اصولي کې انت ته. بنتون ته جنۍ. انت بنتون، انت ولد، ته الکی. انت بنتون، ته جنۍ. دا مذکر لپاره انت راځي، او د مؤنث لپاره انت راځي. ولد الک ته وایي، بنت جنۍ ته وایي. اوس وایي هذا دا د مذکر نږدې لپاره راځي، مذکر لپاره هذا راځي، مؤنث لپاره هذه راځي. نو هذا شریف، دا شریف دی، دا بزرگ دی. نو ته ورته وایي هذه شریفتون. ګولتا ور سره ولګوه. هذه شریفتون، دا شریفه ده، دا معززه ده، دا بزرګه ده. هو معنا دا هو د غایب سړي لپاره راځي. هغه سړی کریمون، ډیر عزتدار دی، ډیر معزز دی. هو کریمون، هغه معزز دی. نو د مؤنث غایب لپاره راځي هي. دا کریمون دی، هغه کریمتون کا. هي کریمتون، هغه معززه ده، عزتداره ده. هو مریض، هغه سړی مریض دی، بیمار دی. نو دا د سړي لپاره هو راځي، د مؤنث لپاره هي راځي. او سړي لپاره مریض راځي، مؤنث لپاره مریضه راځي. نو هي مریضتون، هغه مریضه ده. هي مریضتون. انا تلمیذ، زه طالب علم یم. نو مؤنث په ځان لپاره انا لفظ استعمالوي، انا ضمیر استعمالوي، انا متکلم والا.
خو دا تلمیذ دی هغه به تلمیزه شي تلمیزتون تلمیزتون انا تلمیزتون زه تلمیزه یم زه شاګرد یم انت استاذ انت استاذ ته استاذ نو او اوس د مؤنث لپاره ته دغه استعمال کې انتی استاذتون انتی استاذتون ته استاذ ای هو ولد هغه الک ته هو ولد هغه الک ته نو ته به ورته اصولي کې هي بنتون هغه جینۍ ده هي بنتون هغه جینۍ ده نو دا زموږ سره د الدرس الرابع پورا مشقونه ختم شو سبقونه ختم شو ان شاء الله دینه پس درس کې به مونږه الدرس الرابع شروع کوو خامس الدرس الخامس پنځم درس به شروع کوو نو دریم سوال مونږ په درس الرابع کې راکړی دی وای د مذکر الفاظ په مؤنث الفاظو کې بدل کړي تبدیل معنی بدلاول ته وای هذا صالح نو د دې جواب کې وته ولیکي هذه صالحه هذا صالح دا نیک سړی دی هذه صالحه دا نیکه ښځه ده هذا کاتب دا لیکلو والا سړی دی هذه کاتبه دا لیکلو والا ښځه کاتب لیکلو والا او منشي ورته وای منشي هذا کاتب دا منشي دی دا سړی منشي دی هذه کاتبه دا ښځه منشي ده هذا متعلم دا طالب علم دی هذه متعلمه دا طالب علم ده انت ولد ته الکی انت بنت ته جنۍ هذا شریف دا بزرگ دی هذه شریفه دا بزرگ ده هو کریم هغه عزتدار دی عزتمند دی هي کریمه هغه عزتمند ده هو مریض هغه مریض دی بیمار دی هي مریضه هغه مریضه ده بیمار ده انا تلمیذ زه شاګرد یم انا تلمیذه زه شاګرد یم انت استاذ ته استاذی انت استاذه ته استاذه یې هو ولد هغه هلک دی هي بنت هغه جینۍ ده نو دا مونږ له د مذکر دا جملې راکړې وي وای دغه د مذکر جملو نه د مؤنث جملې جوړه کړي نو دا زموږ سره د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام